ونوم مې توابع دی مشهور په چیري بیري یم بس چټي په چټي کاټه الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو موجود یم په عمرزو یخ کوی کې چیرته چې اصلاح منشیات هسپتال دی منشیات هسپتال ولې عام شو د دغه ناسور د دغه قصې نه بالکل تاسو خبر یې زمونږ ضلع چا صدا بیا د پښتونخوا په دغه ناسور کې ډېر زیات مبتلا ده نوجوانان مشران کشران زنانان نارینه ټول په دې قبیح پیل کې په دې ناسور کې ټول زیات مبتلا دي په دغه وجه باندې ځای په ځای د منشیاتو هسپتالونه کلو شوي دي چې کوم ریهیبلیټیشن سنټر دی چېرته چې دغه علاج کیږي په دغه ځای کې په دې عمرزو کې په دې یخوي کې خو داسې یو هسپتال کلو شوی دی زیاتره تاسو پکې څنګه په سکرین باندې ګورئ دغه ځوانان مشران کشران دا په دې هسپتال کې داخل دي د هغوی علاج کیږي منشیات چونکې یو قبیح پیل دی په دې بار بار موږ دغه خبرې کوو او بیا دغه ناسور او د دغه ناسور ختمولو لپاره داسې قسمه هسپتالونه کلو شوي دي چې زه ډېره شکریا د داسې خلکو خو دا کم خلک چې دې طرف ته توجه راوړي او دې هسپتال طرف ته توجه راوړي داسې خلکو علاج کوي ډاکټر صاحب سره هم موجود دی چې کوم د اصلاح منشیات هسپتال کوم دلته کې ډاکټر صاحب دی چونکې داسې یو هسپتال وي هغې کې به ډاکټر لازمي وي او ډاکټر صاحب چې کوم وي د هغې به دې علاج کوي دا خو هم ضروري ګڼم ویل چې داسې هسپتالونو ته هر یو هسپتال وي د منشیاتو د هغې د مخکې نه تپوس کوي چې آیا داسې هسپتالونو کې علاج شته ډاکټر شته یا نشته یا هسې یو هسپتال کلو کړی دی د دوی نه هم تاسو باقاعده لومړي معلومات کولی شئ کوم نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري د هغې نه پس په تاسو خپل مریض دلته راولئ السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب دا راته ووایئ دلته کې چونکې یو قبیح پیل کې دا خلک اخته شوي دلته کې د دوی علاج کېږي په څه طریقه باندې د دوی علاج کېږي څنګه دلته مریضان راځي زما ډاکټر فیاض نوم دی اصلاح منشیات هاسپټل نه خبرې کوم جی یاره جی دا خو زیاتره سیکو تیراپي باندې کېږي تاسو ته پته لګي چې نن سبا مطلب چې منشیات ډېر زیات په پیک روان دي ټیک شو لکه دی کې آیس راځي هیروین راځي شراب راځي چس راځي جی ټیک شو تاسو ته پته لګي چې دا ایون دا چې دا د فیمیل هاسټل ته مطلب چې دا آیس تللی دی ورته مطلب چې ډېر زیاته بربادي چالو شوې ده دا شان زموږ معاشره کې مطلب زیاتره ینګ جنریشن مطلب تباه کېږي نو دا یو داسې یو وبا ده چې دا مطلب چې یو کس اډکټ شي نو هغه دا مطلب نه چې مطلب صرف هغه سره تعلق ساتي دا د هغه غون فیملی دا هغه فیملی تباه شي دا بیا دغه نه مطلب چې معاشره جوړیږي نو چې ښه معاشره جوړیږي نو ستا پاکستان به څنګه مخکې ځي بل چې ستا ینګ جنریشن تباه شي هغه په دې نشو کې مطلب چې ککړ شي نو هغه به څنګه ایجوکیشن وکړي هغه به مخکې ژوند کې څنګه مخکې لاړ شي نو دا یو خواسته چیرې دا مطلب دا یوازې مطلب چې په ډاکټر باندې کار نه دی کې مطلب چې لکه سوشل میډیا ټیک شو ایڈمنسټریشن سماجی کارکوران ټیک شو کنه سټوډنټ کنه دا غون مطلب چې یو یونټ شي مطلب چې د په باره کې مطلب چې یو جنگ وکړي نو مطلب چې دا به د مشرین دا نشه وغیرہ لر کیږي ان ادروایز مطلب چې لکه ډیره غلطه مشره پیدا کیږي ټیک شو دوی فرست سټیج کم یو چې کم دا جنریشن په دې سیس کې ریټ کیږي فرست سټیج دوی کم یو فرست سټیج مطلب دی چې لکه دا خو مطلب چې لکه نشه چوک چې مطلب دی هغه مطلب چې تاسو میډیکل ټرمینالوجي د لاړ شئ ډوپامین ریسپټرز ورته ویلی شي ټیک شو هغه مطلب چې انکریز شي په برین باندې هغه د مطلب چې لکه پلیزنټ ورکوي خوشحالي ورته ورکوي ټیک شو بس هغه په دې په خوشحالۍ کې مطلب چې لکه سوپیرټي کمپلیکس طرف ته لاړ شي ای بندا چې مطلب چې په عقل پر دې راشي یا مطلب ځان ولي یا بل څوک ولي تاسو بلیدل چې پلان کې غس نشي او مطلب چې لکه ځان ویشته بل څوک ویشتل کنه او نو دا چې لکه سوسایټ طرف ته ځي او دا زیاتره مطلب چې لکه احساس محرومي په وجه معاشره کې احساس محرومي دي چې محرومي ټیک شو د هغه شی اچیو کول غواړي هغه د اچیو نشي مطلب د مجبورن مطلب چې د طرف ته راشي یا آیس طرف ته لاړ شي یا شراب وسکي یا نور مطلب دی چې داسې دا وکړي چې د مطلب وختي تور باندې ته لګ برین د لګ ودی شي ټیک شو او د لګ خوشحالي محسوس کی دا ټول د تاسو څونو پیشنټ دی او د کې کم پیشنټ زیات دي آیس والا چس والا فیم والا دا شراب والا سم دي یره د کې زیات مطلب سره آیس دي ټیک شو او ایروین دی ټیک شو او چرسم دي جی او د تقریبا سم ته تقریبا صدر ته
30 پیشنټ دی اباوت 30 پیشنټ 30 پیشنټ دی اسې علاج دوی څومره کې ټایم کې یو مریض سي کور کی یره دا خو ډبلیو ایچ او کرایټیریا دا چې مطلب چې لکه 3 منث مطلب دی چې لکه دا به اینډ وساتي جی اډمیشن مطلب دی او 1 ایئر مطلب دی چې بیا مطلب موږ سره په کنټیکټ وي موږ سره مطلب رابطه ساتي ول چې دا مطلب چې دا یو بیهیویر دی جی او بیهیویر چینج کېدل مطلب دی ډېر زیات ټایم لري یعنی څه ډیزیز نه لکه داسې ډیزیز نه لکه انفیکټیو ډیزیز شي یا سړی مطلب ماره خراب شي یا خېټه خراب شي یا ګیسټرو انټرایټس ته ویل کوي هغه شي مطلب دی ته 7 دن یا 6 دن مطلب ټریټمنټ ورکې نه جی دا بیهیویر دی دا ټایم علي کم سے کم 1 ایئر مطلب ډبلیو ایچ او کرایټیریا چې مطلب 1 ایئر به دا مطلب لکه ټریټمنټ بساتي ټیک شو مطلب چې دا ځکه ریلیپسینګ کیږي چې دوی خپل کورس برابر نه کی ځکه دا پیشنټ مطلب چې لکه بار بار کی چې پلان کې هاسپټل ته لاړ شو مطلب مزه نه وي بیا دوباره مطلب نشه طرف ته لاړ نو دا چې خپل کورس مکمل ونشي والدین ته څه پیغام ورکول غواړي تاسو یاره والدین ته چې مطلب چې لکه دوی سره مطلب چې لکه یو خدای چې لکه دوی لکه خیال کوي جی د ینګ جنریشن باندې خیال کوي داغه مطلب چې ګیدرینګ کم ځای کېږي سکیږي سن کېږي دغه دی ټیک شو او پیرنټس دا پکاري چې مطلب چې جمعات شو چې شو کنه اسلامیک سټډي شو چې دا وته مدد پرووایډ کوي او خپل کلچر او خپل سیویلایزیشن وته انټروډکشن کوي صحیح ټیک شو چې مطلب څنګه ډاکټر صاحب خپل الفاظو کې وي چې د دې قبیح پیل نه د دې ناسور نه بدا جوانان دا ځوانان او دغه نارینه زنانه دا به څنګه کنټرول کیږي نو دا به تاسو په یو ښه بهتر ماحول سره دغه کنټرول کیږي بالکل اصلاح منشیات هسپتال څنګه تاسو ته ما په خپل خبرو کې ویل بل دی کې یو خاص خبر دا خوم دا چې دلته کې یوازې هغه خلک نه کم خلک چې وست لري یا پیسې لري او دلته کې راځي دلته په دې هسپتال کې هغه خلک هم داخل دي هغه خلک هم ایډمیټ دي هغه خلکو علاج پکې خوم کېږي کم خلک چې غریبانان دي یتیمانان دي بېوسه دي لاچار دي هغه پکې خوم راغلي دي مثلا یو ښکلی ځوان موجود دی دا هغه ځوان دی چې څه وخت مخکې میاشت نیمه مخکې دی په پیښور په ریل ګاډي چې کوم فاټلۍ هغې باندې پروت و دا یو اپیل یې کړو د میډیا په ذریعه باندې چې زه خپل علاج کول غواړم که څوک راشي زما علاج وکړي دا خبر اصلاح منشیات هسپتال د دوی چې کوم ایم ډي دی هغې ته راورسېد او هغوی زر تر زره لټون شروع کو تلاش شروع کو لاړل پیښور کې دا ځوان چې دی پیدا کو بیا دا خو هم وایي چې یاره 8 کاله وړاندې دوی د خپل مور پلار نه بیل شوي یا څه ټایم وړاندې او بیا دوی خپل کړی هغه قصه به د دوی د الفاظو نه په دوی په خولې نه بالکل دغه اورو خو دا خو هم ویل غواړم چې داسې ځوانان تاسو ګورئ دا ښکلي ځوانان دا په دې قبیح پیل په دې ناسور کې مبتلا دي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دی بادر علي جی د کوم ځای اسوات سوات دا تو څنګه دی قبیح فعل باندې اخته شوی په دې ناسور باندې بس سر جی پریشانیان وي تنګیان وي او بس کور کې څوک نه ول بس پېښور ته راغلی وو هلته په دې نشو تماشو اخته شوی ضلالت ژوند کې د نشې او تورو تیارو کې بدلته راغلی وو شکر الحمدلله علاج هم شروع دی ښه شکر الحمدلله وجود هم برابر شو صحت هم برابر شو په ټایم ګولۍ میلاویږي روټۍ میلاویږي هر څه خپل لمونځ اودس کوو 5 وخته سر جی دا تو کم نشه دی کم نه کول سر جی ما بستنې والې پوډر به مسکل اوایس به مسکل مطلب هر نشه دی کول جی دلته کې د علاج نه مطمئن یې کنه شکر الحمدلله دلته کې علاج نه بالکل مطمئن یم سر جی څومره ټایم دی دلته میاشت وشوه جی یو میاشت یو میاشت کې ته پته لګي چې لکه ته گزاره شوی ده جی بالکل راته پته لګي سر جی مور پلار خو به نو خوشاله یې جی بالکل برانه خوشاله جی څومره ټایم بعد مور پلار سره ملو شوی یو 8 کاله پس ملاو شوم سر جی 8 کاله د مور پلار نه بیل وی جی اوس ته مور پلار سره رابطه کړي جی بالکل رابطه کړي صحیح بالکل تاسو د دې ځوان خبرې اورېدې چې دغه مور پلار سره په 8 کاله پس ملو شوی دا ډېر زیات زه دوی وایم چې افسوس مقام داسې دا به کم ملاوېدلو زه به دوی وایم دا به کم ملاوېدلو چې 8 کاله پس د خپل مور پلار سره ملاوېږي په دغې وجه چې کم په ناسور کې مبتلا و په دغه وجه باندې 8 کاله بعد خپل مور پلار سره ملاوېږي په دې هسپتال کې یو مزاحیه یو اداکار پکې خوم شته چې هغه د دې خپل اداکارۍ نه د خپل دغه نه خوند اخلي او دا خلک چې دي دا ځان سره بالکل په دغه خوند او مزاح کې بالکل ځان سره انګیج ساتي او دغه مزه چې دی اخلي لطف تدینه اخلي السلام علیکم وعلیکم سلام جی څنګه تاسو نوم زما نوم محمد یوسف جی محمد یوسف دا تو چې علاج څنګه روان دی علاج خو لا ډېر ښه روان دی ډېر زبردست هسپتال دی اسلام منشیات هسپتال
او بس زموږ علاج پکې کېږي چې بس موږ له څه ټایم ضرورت شي نو بس موږ سره ډاکټران دي چې د شپې 2 بجې که 3 بجې بس موږ نیټر لو بس موږ له ګولۍ مولۍ راکړي الله دې عزت وکړي بس علاج ښه برابر روان دی د خیره درځي زما خو به دا 180 دن داسې مې برابرېږي بس او جی کومه نشه دی کوله صرف ما جی چرس مې څکله او جی صحیح څه به ویل غواړي خلک ګوري چېرې صداکاري راته وکړي څه به ویل غواړي مزه به له پکې یو ګانه ووایم جی لږ چې بختور شي به د هر چا ښکلان یو ادې منګه غریبان یو ادې منګه غریبان یو ادې منګه غریبان یو ادې یا چا ډاکټري وکړي یا چا ماسټري وکړي یا چا ډاکټري وکړي یا چا ماسټري وکړي زمین قسمت کې اجلاګان دي ادې منګه غریبان یو ادې منګه غریبان یو ادې د چا په جیب کې دي د زرو لوټونه د چا په جیب کې دي د سلو لوټونه زمین په جیب کې سي پران دي ادې منګه غریبان یو ادې منګه غریبان یو ادې بالو بیٹه خلم ور سره سلور وکټ بوم بوم شوکی دې د کرکټ بوم بوم شوکی دې د کرکټ ول زمان نوز یو کوګ لکه د پړیم او نوم مې توابې دی مشهور په چیرې بیرې یم بس چټي په چټي کاټه ډېر زیات زبردست او ډېر زیات ښکلی ډېر زیات مزېدار او واقع چې په یو داسې اداره کې کوم ځای کې چې دا علاج کېږي یو داسې فني یو داسې شخصیت پکې موجود وي بیا یو داسې ځوان چې کوم خلک ځان سره په دغې خندا په دغې مسکا باندې ساتي دا یو ډېر ښکلې خبره ده دوی سره هم خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زما عبدالرحمن نوم دی کوم ځای زه د پېښور یم پېښور یې او جی کومه نشه تاسو کوله ما به ایسکل جی آیس پمپ څکل او جی دا ته وایي آیس ته څنګه ملاوه اسان ملاوه که بګرام ملاوه آسان به ملاوېدل جی بس په آسان ملاوه او جی په آسان څه کار کسب هم کوو که نه به صرف دې ته پروت بس چې دام شروع کړه بیا کار کسب هر څه نه وو د مور پلار به سړي نه هېر شي بیا کار هغې نه مخکې څه کار هغې نه مخکې جی رشکه به مې چلولی او جی او پیسې به د کوم ځای نه راتلې د آیسو د اخیستو لپاره راشي پیسې جی بس کله یو نه راغشتې کله بل نه کله کور نه وړې کله یو ځای نه کله بل ځای نه جي او جی دا تو وایې دلته کې څومره ټایم دی شو علاج یې څنګه روان دی زما خو 2 میاشتې وشو جي او علاج مې شکر دی ډېر مطمئن یم ډېر ښه علاج مې روان دی جي او د شپې 2 بجې چې مونږ ته څه دغه ضرورت دي جي نو ډاکټر صاحب مونږ ته ولاړي او سہولیات پکې ډېر زیات دي کانافین هم پکې ښه برابر میلاویږي جي او کاري صاحب مونږ له راځي مونځ ډانچا 6 نمبر او مونځ دا هر څه مونږ ته ټیک کړل جي جنازې نیت او داسې ډېر مطلب د دې هسپتال نه مطمئن دي ډېر جي او جي زما دا څلورم علاج دی ما بل ځای کې مې علاجونه کړي خو زه نیم ټیک شوي جي اوس دلته چې رالم انشاءالله خپل اسلام وکړه جي بهر چې وځو بل له به مې اطلاع ورکوو چې دې هسپتال ته لاړ شي او د ځان ایکسرې وباسئ انشاءالله مطمئن به او چې راځي مطلب مطمئن یې هسپتال او جي ډېر مطلب هغه خلکو ته څه ویل غواړي چې چا کشران مشران په دې کې مطلع وي یا خپل ماشومان خپل کوروالو ته کې راولي یاره جي زما خو هغوی ته دا اطلاع ده چې دوی سره یې رابطه وساتي د اسلام منشیات هسپتال ډسټرکټ 400 د عمر دی نو انشاءالله دلته خپل مریض راولي بس خدای به ان شاء الله سیټ کوي او نو دی به وسیله جوړیږي دی به وسیله صحیح ده ډېر مهرباني بالکل تاسو څنګه اوریدل نو هم دا وسیله اصلاح منشیات هسپتال په عمرزو چینه کې بالکل دا هسپتال دی او دلته کې تاسو راتلی شئ دلته کې سہولیات شته یا نشته دلته چې کوم ایم ډي د اسرار صاحب هغوی نه تپوس کو دا پوښتنه مت لرو او تاسو ته چونکې څنګه ما وړاندې ویل دوی نه تاسو په رابطه سره کولی شئ په کال باندې او بالکل تاسو ته معلومات کولی شئ که چېرې تاسو مطمئن یې بالکل راشئ که چېرې مطمئن نه یې بیا بالکل مه راځئ ستاسو لپاره ډېره مننه کوم تاسو د دې ځوانانو مشرانو کشرانو لپاره یو ښه یو پلیټفارم جوړ کړی دی تاسو دغه علاج کوئ په عمرزو کې نږدې څه ویل غواړئ دلته کې راته ووایئ تاسو سره سہولیات شته که نشته اول خو ستاسو شکریه ادا کوم چې په دې لنډ وخت کې تاسو مونږ له راغلې سہولیات مونږ سره سهار چې 9 بجې ډاکټر راشي نو 5 بجې ځي یو ډاکټر او بل ډاکټر چې دی مونږ سره 24 غنټې دلته موجود ډاکټران هم را سره شته نرس ټیکنیشن هر څه سټاف مونږ سره برابر دی 24 غنټې دوی له مونږ سیکورټي ورکو دوی د دې 24 غنټو کې څه مسله راځي نو دوی له مونږ خلکو صحیح
ګرمي خو هم ډېره زیاته ده، آیا دلته کې څه د ګرمۍ لپاره سهولیت شته؟ ګرمۍ دپاره موږ خو بعضې سنټرو کې نشته، یو سنټر کې ما اوسه پورې نه لیدلی، خو شکر دی موږ ورته ایر کولر لګولی دی، پکې ورته لګېدلي، سولر سیسټم دی دلته. صحیح. مطلب دلته چې کوم مریضان دي نه په دغې مطمئن دي، ډاکټر هم ښه دی، سهولیاتو ته نه ورسوه. مریض څومره ټایم کې دلته ریکور کېږي؟ تاسو چې کوم مریضان تللي چې هغه مطمئن دي که نه دي؟ موږ چې کوم مریضان تللي دي نو شکر الحمدلله زه ټول رابطه کې یم او رابطه ورسره ساتم. بیګا موږ له یو مریض راغی د تنګي دی او هغه چې دی نو دلته موږ سره میلاو شو، هغه وایي چې زه 40 ورځو له سبا له په تبلیغ کې ځم. دلته دې مریضانو له هم راغی، دوی سره هم میلاو شو، موږ سره هم هم ډېر زیات خوشحاله شو چې هغه ډېر زیات هر یو شیز به یې کوو که نه، او په هغه باندې بس زه الله پاک رحم وکړو، دغه دې په تبلیغ کې هم قبول شو، کورس یې برابر کړو، حالانکې کورس یې پوره هم نو، خو بس بیا هغه چې دغه وکړو دا کومه خبره یې چې وکړه تبلیغ، نو بیا موږ پرېښودو او تبلیغ کې لاړو او ډېر سیټ دي او نورو سره موږ رابطه کې تپوس ترې کوو، هر سړی خپل کار روزګار لځي او غلط اړخ ته لا نه یتلی، شکر الحمدلله. دا تو دلته کې خلک خپل ماشومان مشران کشران څنګه راولي؟ دا خو په دې سکرین به نمبر چلیږي، موږ سره په دې نمبر رابطه وکړي، خو فرض که په خپله راوستي شي خو ډېره ښه خبره ده، او که نشي راوستي نو بیا دې موږ سره په نمبر رابطه کوي، موږ خپل سکواډ دی هغوی به ورپسې ځي، هغوی به یې د هغه ځای نه اوچتوي او دلته به موږ راولو خپل هسپتال ته جمع کوو بیا. صحیح، ډېره مهرباني. بالکل تاسو دا خبرې وویل اسرار صاحب چې دغه دلته کې کم کس راوستل غواړي، کم کس علاج کول غواړي، دغه نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري. بالکل تاسو دوی سره رابطه کولی شئ په دغه نمبر باندې، خپل مشران کشران کم چې په دې ناسور کې مبتلا وي. یو خبره پکې دوی دا هم وکړه چې ډېر زر به دلته کې چونکې نارینه سره سره زنانه هم په دې قبیح پیل کې اخته دي، نو ډېر زر به دلته کې دوی د زنانو لپاره هم د یو برانچ افتتاح کوي، هغه به تابع کړي. دلته کې به د زنانو لپاره هم یو برانچ کولاویږي په عمرزو کې، نو انشاءالله ډېر زر به چې به هم تاسو په سکرین باندې راولو، هغه کې هم تاسو خپل چې کوم ستاسو زنانه وي که په دې قبیح پیل کې اخته وي نه هم تاسو دلته راوستی شئ. په یو وارې بیا ویل غواړم چې خپل مریضان دلته راوستل غواړئ، بالکل تاسو دوی سره رابطه کولی شئ، چې تاسو مطمئن شئ بالکل تاسو راشئ. که چېرې مطمئن نه شوئ نو تاسو نور سنټر هم کتلی شئ. دغه ځوانان چې په دې قبیح پیل کې اخته دي، دا چا چې اخته کړي د هغوی لپاره صرف دا یو پیغام چې که چېرې نن د بل چا زوی مشر کشر په دې قبیح پیل کې اخته دی، نو دا سوچ ځان سره کوه چې دا به ډېر زر به چې دا قبیح پیل دا اور چې کوم د خلکو په کورونو لګېدلی دی دا به ستاسو د کور ته هم درځي. زما اجازت راکړئ، سره د خپلو ملګرو خادم شاه او محمد وحید تلوي الله په امان.